السلام علیکم مولانا صاحب څنګه ان شاء الله خیر جوړ مولانا صاحب کلاس کې سره ټیچر بیا شروع کړی دا یی آدم علیه السلام ته شیطان سجده ویل نه کوله نو چې سجده ونه کړه نو الله تعالی آدم علیه نه شیطان جنت نه بهر کړو او بیا چې کله آدم علیه السلام ته الله تعالی ویل دانا بنا فرګانا نو چې آدم علیه السلام مو خړه هغه مو خړه حوا السلام نو الله تعالی هغه بیا جنت نه ویلي او هغه بیا جنت تر نه شیطان نه دا ویلي او مو ته ویلو چې یاره هغه آدم علیه السلام الله تعالی نه معافي وغوښته او شیطان نه غوښتله نو هغه ویلو چې یاره دا انصاف نه ده نو دې جواب راکړه څه دا خو مولا نه مني دا ټیچر څه وکړو سره نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دیو مولوی صاحب دا دوه درې کلیپ را لېږلي دي د یو دهري څه اعتراضات یې کړي دي وایي د دې جوابات تاسو ورته ورکئ. نو د دې جوابات خو وختن په وختن زمونږ مشرانو اکابرینو د امت ورکړي وي خو د دهریانو سره بل څه اعتراضات نه وي هغه زاړه اعتراضاتو ته ترتیب بدل کړي او بس وکړي. دوی وایي شیطان ولې حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه او بله خبره دا کړې ده چې کله شیطان نافرمانی وکړله او دغه شانته کې حضرت آدم علیه السلام نه هم خطا وشوه نو بیا ولې وایي شیطان د جنت نه بهر کو او آدم علیه السلام د جنت نه بهر نه کو. د دا درې کلیپ را لېږلي دي په اولني کلیپ کې دا دوه خبرې کړي دي. اوله خبره دا ده چې شیطان ولې حضرت آدم علیه السلام ته سجده نه ده کړې څه وجه ده هغه وجه دا ده چې شیطان قوم پرست و شیطان کې قومي عصبیت موجود و شیطان چې و دا سیکولر هم و ځکه دا نیشنلیسټ و شیطان چې و دا ملائکه او فرشته نه وه بلکې دا د جناتو سره کان من الجن دا د جناتو سره د تعلق شیطان چې و د جناتو د قبیلو سره تعلق دی نو دغه شانته کې په ده کې دا قوم پرستي ډېره زیاته وه هغه دا وجه چې دوی د الله رب العزت د حکم منلو په ځای باندې د دې خبرې اقرار وکړو چې هر چاته حق حاصل دی دا سیکولر ځکه و که نه او نیشنلیسټ ځکه و چې دوی ویلې الله ورته حکم وکړو کله چې ورته الله رب العزت حکم وکړو سورة الاعراف کې الله رب العزت وضاحت کړی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الله رب العزت ورته ویل چې ته چا منع کړی د سجدې کولو نه نو دغه وخت کې شیطان ویل چې هر سړي ته اختیار حاصل دی هر سړي ته هر چاته اختیار حاصل دی د بل چا د حکم منلو ضرورت نشته دی نو دغه د قوم پرستۍ په وجه باندې څه وکړو چې زه د حضرت آدم علیه السلام نه بهتر یم انا خیر منه زه خو د ده نه ښه یم خلقتني من نار وخلقته من طين زه خو دې د اور نه پیدا کړی او دا دې د خټې نه پیدا کړی نو دلته څه وکړو شیطان هغه خپل سیکولر ذهن ښکاره کو قومیت د قوم عصبیت ښکاره کو او د الله د حکم نه انکار وکړو. دغه شانته کې بله خبره دا ده چې کله بیا د الله رب العزت نافرمانی وکړله نو دا خو ضروري خبره ده چې کله نافرمانه انسان اخو دغه یو ځای کې هم ځای نه کېږي او بیا د الله چې کوم نږدې جنت دی او چې کوم هغې کې مقربین اوسېږي نو هغې خو بیا داسې نافرمانه څوک نه ساتي نو الله رب العزت ورته ویلي قال فاخرج منها فانک رجیم اوځه الله ورته ویلي اوځه د دې ځای نه جنت نه اوځه ته رټلی شوی رجیم رټلی شوی نو دغه شانته کې الله رب العزت ورته بل آیات کې هم وضاحت وکړو سورة الاعراف آیات نمبر 13 کې قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين دی آیات کې ورته هم الله وضاحت وکړل الله ورته ویل چې کوشه د جنت نشابه کوزیږه تا ته هیڅ حق نشته چې ته په دې جنت کې تکبر وکړي نو هغه ذلیله د جنت نه راووتلو شو د شیطان چې کله د جنت نه اخراج وشو نو دا وضاحت وشو چې یعنې په د نافرمانۍ په سبب باندې د خپل اختیار نه غلطه فایده واخیستله او دا د جنت نه راوختلی شو نو دې وخت کې بیا داسې ویلې قال نو د جن د شیطان ویلې قال ویلې انظرني الى يوم يبعثون ما ته مهلت راکا تر د قیامت پورې یاد ساتئ ګوره دا شیطان د دهریانو نه ښه دی ښه شیطان قیامت مني الله مني ګوره رسول مني او نافرماني کړې ده دا خلک خو دا دهریان چې د شیطان نام لاندې درجه کې دوی سره بس کېږي نو شیطان
ورته څه ویلې بل آیات کې هم د وضاحت کړی دی قال د ویلې ربي فانذرني لا یوم یبعثون مالته مولت راکه در دوباره ژوندي کېدو پورې دهریانو تاسو نه خدا شیطان هم ښه دی آخرت هم مني قیامت هم مني الله مني تاسو یې ولې نه مني تاسو په کوم دلیل د الله نه انکار کوئ دوی چې دا بل کوم اعتراض کړی چې شیطان د جنت نه بهر کړو حضرت آدم علیه السلام ولې د جنت نه بهر نه کړو نو دا خبره وضاحت شو چې شیطان د الله نافرمانی وکړه الله چې ولکم اختیار ورکړو دا غنه غلطه پیدا واغسنو ځکه الله رب العزت د جنت نه دا بهر کو او تر دې وخت پورې حضرت آدم علیه السلام نه خطا نه وشوي چې کله خطا وشول نو بل آیات کې هغه وضاحت موجود دی چې الله رب العزت هغه ته ویل چې تاسو کو شیلانه الله رب العزت ورته ویلې کله چې شیطان نافرمانی وکړو د جنت نه ورډل شو سورۃ الاعراف آیت نمبر 19 او دغه شانته کې سورۃ بقره کې هم دا وضاحت سره ويا آدم اسكن آدم علیہ السلام انت وزوجك الجنة واستبي فكلا شجرة من حيث شئتما خورئ ولا تقربا هذه الشجرة او منځ کېږي تاسو د میوې ته منځ کېږي نو چې کله بیا هغه میوه دوی خوړله نو وروسته هغې بیا جواب زه کومه دی بیا دا اعتراض کړی چې شیطان خو د جنت نه بار و هغوی څنګه حضرت آدم علیه السلام ته پر مثال هغوی یعنی خطا کو د هغې وضاحت آیات مبارک په خپله کړی فوسوس لهم الشیطان شیطان هغه ته وسوسه اچوي هغه په خپل موقع تاسو ته جواب در کوم نو چې کله